دا زیشان دا تاسو ونیسئ. زه د 50,000 نه 1,00,000 روپۍ انعام زما عزتمندو دته ورکول غواړم، صرف یې ونیسئ او رای ولئ. زه د مسلمانۍ یو څو تپوسونه د ده نه کومه. دا هغه خلک دي دې ته آمنت بالله نه ورځي، دا هغه خلک دي دې ته دوی قنوت نه ورځي، دا هغه خلک دي د مونځ د واجباتو مفسداتو نه دی خبر. هغه ورځ مې یو ونیولو، ما ته وی ستا مولانا داسې کم هغسې کم. ما ورته مولانا پرېږده، ته راته ووایه چې په مونځ کې واجبات څو دي. وی قسم د الله په وی صرف لږ راته ووایه چې هغه حدود یې راته وښایه چې 14 15 16 کله څو دي داسې راته څه دغه وښایه. نو ما ورته ویلې چې 23 24 25 خیال دی دی کې څو دي؟ وایي 23. مې شابسې دا هغه خلک دي چې د مونځ د واجباتو نه خبر نه دی. دا په مسلمان باندې فرض ده دا خبره چې دا د مونځ د مفسداتو نه ځان خبر کړي چې اجي صاحب په دې خبرې سره مونځ فاسدېږي، په دې خبرې سره مونځ مکروه کېږي، دا د مونځ واجبات دي، دا د مونځ فرایض دي. په ایمان وای دې نه خبرېدل پکار دي که نه؟ اوس د دې خبرو نه دا خبر نه دی او راپاسي د 14 لکه علماو سربرا په هغې پسې ردې بدې وایي، هغې پسې کنزل کوي، په هغې پسې غلط پوسټونه کوي. مړه ته خو دې مخ ته وګوره. زه به ولې هغه نه تسلیمومه، زه به ولې هغه نه پالو کومه چې هغې ما ته خپله چهره د محمد رسول الله د چهرې غونته کې جوړه کړې ده. ته چې په اعتراض کې، ته چې اسلام کې، ته چې ځان ته مسلمان وې، تا په دې چهره باندې ګیره کم ده، ستا په دې بدن باندې د محمد رسول الله د طریقې مطابق لباس کم دی، ستا زندگی د اسلام نه خلاف ده. ته خو هغه خلک پالو کې چې کم د اسلام مخالفین دي، کم د محمد رسول الله دشمنان دي، کم د صحابو دشمنان دي. تا د خپل ځان ما ته د هغې په شان جوړ کړی دی. زما عزتمندو والله په آخري سټیشن به م پته لګي چې کله زما استاد د دې بدن نه ساه وځي. زما دماغ نه دی خراب چې مولانا فضل الرحمن صاحب د پاره زه خپل آخرت ځان له تباه و برباد کوم. زه وایم چې زما مسلمانان بس دی توبه وباسي او د خپلو علماو له سات ورکي او د خپلو علماو سره محبت شروع کي. ځان له دا علما نه چې هغه سیاست نه کوي. زه د سره دې ته ملا ویم نه چې هغه سیاست نه مني، د قرآن د حدیثو صراحتا آیاتونو نه او حدیثونو نه انکار کوي. د څه دپاره مقتدي خفه نه شي، پلانکې خفه نه شي، بستانکې خفه نه شي. وایي په منبر باندې به زه سیاست خبرې نه کې. ته ما سره کښېنه چې دا سیاست په قرآن کې الله پاک تا ته ښودلی دی که نه دی ښودلی؟ حدیثونه ثابت دی که نه دی؟ مولانا فضل الرحمن صاحب وړوکی ماشوم په دې خبره باندې پوهېږي، وړوکی ماشوم مفتی محمود رحمه الله لاس ته نیولی دی او زما عزتمندو احمد علي لاهوري صاحب رحمه الله ملاقات له لاړې. دا ځان له یو لوی بزرګ، دا کرامات د بزرګانو حق دی. هلته چې لاړه هلته زما عزتمندو احمد علي لاهوري صاحب دې ماشوم ته ګوري، مولانا فضل الرحمن صاحب ته ګوري او اول وی خندل او بیا یې وجړل. مفتی محمود رحمت الله علیه تېنه تپوس کړي حضرت اولم وخندل بیا هم وجړل، دې ماشوم ته ګورئ دا ولې؟ د کشف خاوندانو وی دا ماشوم به غټېږي او دې له به الله داسې علم ورکوي، داسې فصاحت او بلاغت به ورکوي چې دا به څوک په خبرو کې رانیولی نه شي. خو لیکن جړه په دې راغه چې د دې ماشوم د لاسه به ډېر خلک جهنم ته ځي، د دې ماشوم د لاسه به ډېر خلک جهنم ته ځي. وایي څنګه به جهنم ته ځي؟ وایي داسې چې دې ماشوم پسې به خلک کنزل کوي، ردې بدې به ورپسې وایي، د دې دا تصویران به مسه کوي، دې پسې به قسمه قسمه استهزاګانې کوي. نو عالم پسې استهزا، عالم پسې خندا، هغې پسې کنزل کول د ایمان نه زما عزتمندو سړی خلاصي. نن هغه حساب کتاب شروع دی که شروع نه؟ اختلاف په خپل ځای، اعتراضونه د ځان سره سنبال کا. زه تا ته د علم خبره کوم چې هغه عالم دی خوله دې خاموشه کا، ورنه اخره خاتمه به دې په کفر باندې وشي. قسم په رب العالمین وایي د قبر نه راپاسي
وای دا مخ به د خنزیرانو وي په دې باندې به لیونتوب اثرات زما عزتمندو جاری وي د مرګ نه یریږئ که نه یریږئ که نه یریږئ وای چې کله دا انسان مري وفات کیږي شیطان راشي او زما عزتمندو د دې مړي سر ودرېږي وای چې کله دا زنقدن شروع شي الله دې په موږ او تاسو باندې اسانه کړي زنقدن چې کله شروع شي وای دا مړی دا انسان دومره بې انتهایي تږی شي وای دا وای که د پوره دنیا سمندر اوبه زه اوس کم زما دا تنده به ماته نه شي دا دومره تږی وي او دلته شیطان ولاړي او یو ګیلاس ورسره وي په هغه ګیلاس کې اوبه وي اوبه دې مړي ته اوبه ښکاري اوس درته ویم نو شیطان ورته وایي چې دا اوبو ګیلاس دا در باندې څکم او په دې سره به ستا تنده ماتېږي دا تنده به دې سره ماتېږي خو دا ووایه چې یو خدای نه دی دوه خدایان دي اوس دغه ټایم کې چې کله دا مري که نه شیطان حاجي صاحب ځکه خو درته وایم په آخري سټیشن به م پته لګي په دې تسبو نشي خلاصېدی په دې حجونو نشي خلاصېدی تا چې د دې خولې نه کم بکواسات ویستي دي هغه ټول بکواسات لیکلی شوي دي دا کرام کاتبین په دې اوږو باندې ناست دي هغه د کور زندگی مخې ته کا د بهر زندگی مخې ته کا د بازار زندگی مخې ته کا کاروبار دې مخې ته کا تا چې کوم پټ پټ ګناهونه کړي دي د شپې په تیاره کې د ورځې په رڼا کې تا چې کوم ګناهونه کړي دي کوم حرامې پیسې دې کور ته راوړي دي په ایمان وایه هغه هر څه الله کتلي دي که نه دي کتلي نو زما عزتمندو دا شیطان ورته وایي چې دا ووایه چې یو خدای نه دی دوه خدایان دي دا ورته وایي اوبه راکتله دوه یا دی درې خدایان دي دا ورته وایي درې دي اوبه را باندې اوس کا هغه اوبه چې ورکړه د شیطان متیازي اوس کی هغه سلوبه نه د شیطان متیازي وي